انسان چې کله ګناه کوي کنه نو د هغه انسان نه نفرت مه کوه، د هغه ګناه نه نفرت کوه. ځکه الله جل جلاله قرآن کې فرمایي غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. د آیات په ذیل کې حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه د حضرت عمر رضی الله عنه یو زبردست واقعه لیکلې ده چې د اهل شام یو طاقتور انسان او هغه به د حضرت عمر رضی الله عنه خواله راتلو. سروزې تېره شي حضرت عمر رضی الله عنه تپوس وکړو چې ما خو هغه کس ونه لیدو، هغه څه شو؟ جواب کې ورته کسان ووایي چې حضرت هغه خو په شراب کې بدمست انسان دی، د هغه تپوس تاسو ولې کوئ؟ حضرت عمر رضی الله عنه یو خط ولیکو او په هغې کې دا آیات ذکر کو او بیا یې چاله چې خط ورکو، خط وړونکي ته یې دا ووایي چې هغه کس له به دا خط الله هغې نه ورکوي چې کله د شرابو د نشې نه هغه په هوش کې راشي او دا خط په بل چاته هم نه حواله کېدی چې کله لاړو انتظار یې کو خط یې هغه کس له ورکو نو هغه په چغو